مونږه کړی دا په فعل باندې او فعل کې ټولو اول مونږه فعل ماضي او فعل ماضي هغه دا چې د تیر شوی زمانه سره تعلق وي خو د فعل ماضي چې کوم 14 صيغې دي د 14 اوزان دي ته ویل شي 14 صيغې ورته ویل شي په دې 14 اوزان یا 14 صيغې باندې به نور ماضي چې کمی کنه د فعل هغه به ته پتاله ټیک ټیک کنه اوس مثلا فعلا وزن تاول ویل فعلا په دې باندې چې دوا درا با تړي نو درابا دا اوزان تاسو ته یاد دي کنه په دې کې درې اوزان نور دي چې دغه گردانی دا خو اول ما درته ویلو چې تاسو کم دا گردان چې دا په اشاره سره تاول په اشاره سره وایا چې درې چې کمې صيغې دي پکې هغه د غایب د پر دي درې پکې د مخاطب د پر دي دوا پکې متکلم د پر دي غایب د پر درې مؤنث دي او درې مذکر دي تب په اشاره سره اول دغه گردانو کبه مخ کې لا اله الا الله محمد رسول الله ترکیب به هم کو په مخ کې سبق وایو د فعل نور گردانونه بس دکو تو شاباس زر زر وای اول درې اشاره سره وای دلته پاسه اوزان نه تر پورا گردان وای خو په اشارو سره وای ورور وای پهلا درې بیا نه بعد وقفه پکې کوا بیا درې زیاتو ته اشاره کوي زیاتو ته چې دوه ته اشاره کوي د کسانو ته اشاره کوي فعل فعلا فعلوا ودرګ په لاس یک بت سره اشاره کوي فعلت فعلتا فعلنا شاباس فعلت فعلتما فعلتم صحیح ده فعلت فعلتما فعلتن او د ذکر چې فعلا وګوره تا وکنه فعلا یو طرف ته د اشاره وکړه چې هغه حاضر نه دی بیا دی و چې فعلا فعلوا او دارنګ په اخر کې تا و چې فعلتو فعلنا صحیح دی اوس مخکې دا فعلا چې کم دی دغه وزن دغه دی خو د عین کلمه به بدله فعلا کې عین کلمه باندې څه شي دی زبر ده په دې چې وزن بدل کې د عین کلمې ته زیر ورکنه څه به تی جوړ شي چې کله پیش ورکې نو بیا بشي فعل د درې اوزان دي د سره به تاسو د درې سبق چې کله ویل شي نو د دې پورا گردار به تاسو مد لکه څنګه فعلا گردان تاسو د کړي کنه د فعل او فعل د دې گردان به ماته خو دینه مخکې لا اله الا الله محمد رسول الله ترکیب ماته وکړه لا اله الا الله محمد رسول لا دا چې کم د تاسو سماویلی چې اغه لا چې غین آباد یو ناکره اسم راغلی باغې باندې نسب فتحه پیوي نو پوه چې دا د لا نفي جنس اسم دی نو ترکیب یې کوا لا نفي جنس اله دا اسم د اله د لا اسم د لا نفي جنس خو اوس په تفل حال اسم ورته نه وای ځکه چې دا پورا جمله به جوړ اول به ته موصوف کې اله به اول موصوف کې صحیح دی مخکې صفت راغلی دی کنه دا د لا نفي جنس اسم دی تا او پېژند خو یوازې نه دی اول به وای چې دا موصوف دی اله څه شی دی موصوف دی الا په د مونږه سبق نه دی ول استثناء ولا خدا د استثناء ولا اسم دی الا دینا بلکې دا په معنا د غیر دی غیر مونږ ویل غیر چې دا مضافر سي نو دا الا په معنا دلته کې د غیر د الا په ځای باندې غیر استعمال کا غیر مضاف غیر ولا الا پردا نو غیر وسره ولا نو شی لا اله غیر لا اله غیر الله دا پېشته ولې ویل الته دا خو صفت ته کنه چې صفت رضی د موصوف صفت په مطابقت کنه په حرکاتو کې نو الته د په اله باندې نسب غد ویل فتحه ویل دا نو دلته به هم غپه زبر په وای غیر الله بنو غیر الله لا اله جمله بسنګ شي لا اله غیر الله دا د غلط وی چې لا اله غیر الله ځکه چې ته صفت د موصوف نه په اعراب کې د بدل ک په یو د پیش وي په بلې زبر وي یو د منصوب وي او بلې مرفوع وي او موصوف صفات په دواړه څه شي په یو مطابقت په لري نو څنګه شو لا اله غیر الله غیر الله نه لا اله غیر الله او اوس په ولي کو لا اله
غیر الله دا جمله داسې ده غیر الله اوس یې ترکیب وکړه اله موصوف ته دا موصوف ته اله موصوف ته غیر مضاف الله دا اسم جلاله دي طبعا الله چې راشي وای بچ اسم جلاله اسم جلاله څه شي ده کلمه جلاله اسم جلاله مضاف الیه اسم جلاله مضاف الیه و مضاف سره د مضاف الیه دا صفت شو د پاره دی موصوف دا صفت شو د پاره د موصوف چې الہ دی اوس خو بیا جمله یا پورا نشوه اوس د لپاره به دا خو د اسم پورا ک دا د لا نفی جنس اسم دی موصوف سره د صفت دا د لا نفی جنس ته پر ځ شو اسم شو خبر به چرته خبر به ورته راو باسي ان لا اله یعنی نشته دا معبود سوا د الله نه نشته سمانه موجود نشته شتا او نشته موجود یې کنه وجود نه وجود نو موجود دا به ورته راو باسي موجود یا با فاعل راو باسي یا با مفعول راو اسم فاعل یا اسم مفعول راو باسي صفت مشببه راو باسي دلته مفعول راو باسي موجود نو موجود چې کم دی دا مفعول دی د څه شي دی موجود مفعول دی کنه مفعول په وزن باندې خو په دې کې هوا ضمیر چې کم دی از شي دی نائب فاعل دی صحیح دی کنه اسم مفعول کې چې کم ضمیر وي هغه نائب فاعل وي او نائب فاعل هوا دی پکې نو مفعول سره دی نائب فاعل د څه شي دی صفت شبه جمله په دې خبره پوه دا شبه جمله ورته ولې وای تاسو ته ما ویلو کنه چې کله ظرف مضاف الیه راشي ویلی مو کنه یا جار و مجرور راشي هغه جمله ته شبه جمله ویل شي او دلته کې مفعول او نائب مفعول راغلی دی نو ځکه فاعل راغلی نو موږ به شبه جمله نائب فاعل راغلی نو شبه جمله ورته ویل نو شبه جمله دا شبه جمله د پاره د لا نفی جنس څه شو خبر شو نو جمله څه شو جمله اسمیه خبریه اوس دا ترکیب تاسو کولای شئ سبق نه بعد ودا ترکیب بیا وکړئ سوچ په وکړو لګ مخ کې سبق وای یو بلا گردان تاسو ماته وای کفعلا گردان تاسو وای د عین کلمه سره بدل کا نو تاسو ته یعنی درې بابونه نور بیا زدا شول صرف د عین کلمه ورته بدل کا عین باندې زیر زبر پزای شی ولګو زیر ولګو او بل ځکه و پیش ولګو ٹھیک شو وسو لګ پریکټس هم غوړي مشک هم غوړي ښه اوس ته ماته لګه ترجمه وکا صحیح ده ماته دې ترجمه وکا چې تاسو نه لګ پدې کې زه امتحان والم نو بیا به تاسو ته ان شاء الله اسانه شي خلقا معنا څه ده پورا معنا کو کنه څنګه د گردان کې معنا خلقا اغه اوس نه پیدا کې اردو کې کا اوس نه پیدا اغه پیدا کړي دي اغه پیدا کړي دا څه وای پورا معنا کو او خلقا د دې دا کومګه وی کنه چې غیب یو کس پیدا کړي چې غیب ډیرو کسانو پیدا کړي به څه وي ډیر تسنیاوي ډیرو کسانو چې پیدا کړي خو بلا خبر اوره دغه فعلا خلقا وغیره دغه چکه ما سورل صيغه دي کنه په دې کې ضمیر هم شته پټ ضمیر دی پکې ضمیر دغه صيغه مطابق ضمیر دی نو خلقا معنا هغه پیدا کړي نو هغه ضمیر څه دی هوا ضمیر دی نو د دې گردان بس ترکیب به څنګه کوي د فعاله ترکیب به څنګه کوي فعاله فعل ضمیر پکې فاعل صحیح ده کنه اوس تاسو دا وایي چې ډیرو کسانو متعلق ته وایي چې غو پیدا کړي سبب وایي په عربی خلقو شواس چې خزه ته وایي کنه خزه ته چې تا پیدا کړي دي
خلقت یوې ښځې ته یوې ښځې ته چې وایي خلقت یوې ښځې ته چې وایي سړي او ښځې کې فرق نشته خلقتې ته ما ته وایي زیر به ورکوي نو دا نقل وایي خو داسې به غلطېږي چې ته ووایې چې هغه ډېرو ښځو غیبې ښځې هغه ډېرو خلقتن صحیح دی سوچ پې کوئ نه بعد خولې نه غیر او بس صیغه او بس ټیک دی مخکې پکې د ما درته وایي چې عین کلمې ته زیر ورکړي نو څه شی به جوړ شي فاعله د دې نوره مادې درته ښیم نوره په دې وزن باندې فرحه درې صیغې ووایي اول درې صیغې فرحه درې پسې نورې ووایي فرحنا فرحنا شهد رحم شرب سمع قدم دا ټول د فعل په وزن باندې راځي ښه او فعل عین کلمې ته پیش فعل د دې اوزان د دې نور ماده شي قربا بعد قران پاک کې راغلي ثقل ضعف کرما اوس اخیری وا قاعده ضروری واوره دا هم درته وی کنه چې په هر یو فعل کې ضمیر موجود وي خو هغه ضمیر به کم ضمیر وي مرفوع ضمیر وي ولې فاعل وی پکې کنه فاعل خو چې دا کوم کل فاعل مرفوع دا قاعده یاد ساتئ په فعل ماضی کې په ټولو صيغو کې فاعل ضمیر موجود او فاعل ضمیر چې کم یې هغه څه شوی مرفوع او مرفوع ضمیر مونږ ویل چې هوا هما هم هيا هما هن دا مونږ ویل کنه انت انتما انتم انت انتما انتن انت انا نحن دا ضمیر یاد دي کنه اوس بل خبره پکې یاد لره دا اوس یاد ستلو غدي دا ضروری مسائل دي جمله فعلیه د فعل چې کوم فاعل وي د فعل چې کوم فاعل وي هغه ضمیر نه بلکې اسم ظاهر وي اسم ظاهر پیژنې هغه اسم چې ظاهر وي دا خو ضمیر دی کنه فعلا کې هو ضمیر دی دا فعلا سره اسم ظاهر رغلی لکه زیدون د زیدون اسم ظاهر دی کنه اسم دی ضمیر نه دی ښکارا اسم دی نو فعل زیدون نو دا اسم ظاهر چې کوم راغلی دی دا شی دی فاعل دی زیدون مازه کوي نو څنګه به وای فعل زیدون اوس دې سره چې اسم ظاهر چې راشي کنه کدا جمع هم وي د اسم ظاهر کدا مثنا هم وي هم کا واحد وي هم ټیک ته کنه په هر حال کې د تبا فعل چې کم دی واحد دا اول فعل براوړ اول فعل کوم دی فعل ضربا فعل اول فعل نوم څه دی اول فعل واحد مذکر غائب صحیح دی سماوله کا د اسم ظاهر جمعوي او کا مثنوي کا واحد فعل با خامخ څه شوی واحد دا اوله صيغه به فعلا كتبا کرم اوس یو صيغه ماته خو اوله صيغه چې مثال دلته ول اول یو صيغه راته خو اوله ضربا وزن نه ضربا واسي شو ضربا دې سره زه اسم راوړم جمع ضربا معلم د اسم ظاهر دی واحد دی کنه د دې پر دوا غراوړه دوا معلمان دوا کنه ان عین منور ان عین ضرب معلمان او جمع اونا ضرب معلمون ٹھیک تا خو لیکن چې کله مؤنث راشي مؤنث سره بیا جنس سره د فعل بدلیږي بس اسې نه بدلی جنس سره بدلیږي کنه ٹھیک شو زه دلته کې وایم چې
ضرب معلمة ضرب معلمة ته ضربا و دلته بدل کی دلته د اوله صيغه د واحد مؤنث غیبه ضربت تا ورته بدلای مؤنث ته بدلای مؤنث ته خو بدل کړه او کدا مؤنث اسم ظاهر اوس جمعي کوم مثنای کا واحد وي خو اوله صيغه د بم اوله صيغه راځي ضربت پر راځي دا بنه بدلای صرف د جنس بدلیږي نور نه بدل فعل جنس سره بدلیږي نور نه بدلیږي جمع مثنا واحد د سره نه بدلیږي یاد شو دا اوس د فاعل کا د فاعل چې کم دی دا مذکر دی وي او کا مؤنث وي خو چې جمع وي خو هغه جمع چې هغه مکسره جمع وي صحیح ده نو هغه د پر با صرف او صرف واحد مؤنث غائب دغه واحد مؤنث د سلورم صيغه چکم واحد مؤنث غائب دي د پر دي لکه اوس جمال جمل اوختوي جمال وخانو ته وي د جمع مکسره ده د عاقلانو د عاقل جمع مکسره ده جمال نو د پر مونږه فعل څه راوړو مؤنث اصلورم صيغه راوړو ضربت نو ضربت الجمال ٹھیک تا او دارنګ کا مؤنث هم خو جمع مکسره لکه خزه او خانو ته نوق نو ضربت النوق خیودا صورت پکشتا چې تک مذکر راوړي که مؤنث راوړي صيغه باغه اوله یا سلورمه دا بدلوینه اوله یا اوله مذکر د پر ده سلورمه د مؤنث د پر واحده خو داسې صورت شته چې تا مرضی ده چې کوم راوړي جایز دي ښه که واحد مؤنث ته راوړه او که واحد مذکر دی راوړه هغه کم صورت دی هغه صورت دی چې فاعل راغلی وي خو عاقل وي داغه اول چې مونږ وي دا غیر عاقل لپاره د نوق او د جمال د غیر عاقل دي انسانانو کې نه راځي فاعل چې وي او عاقل وي جمع مکسره وي او عاقل وي لکه رجال جمع مکسره ده کنه د عاقل جمع ده نو د پرستاوس مرضی ده چې ته کدا اوله صيغه راوړي او کسلرمه راوړي اوله راوړه رجال لپاره ضرب الرجال مرفوع هوايه کنه فاعل ده دبل هو ضربت الرجال اغه ضربت کنه د زیر به ورکای چې کله کما حرف بل سره ورکای به زیر ورکای اصل کې ضربت رجال دي کنه خو چې بل سره یو ځای کنه ضربت الرجال ٹھیک شو او چې کله جمع اسم جمعي یو خو جمعي کنه چې هغه په مقابل د مفرد راځي د مثنا راځي یو اسم جمعي چې مقابل مفرد او مثنا نه وي اسم جمع یعنی داس یو اسم می چې پاغه کې معنا دی جمعي په مقابل مفرد کې نه راغله لکه قوم د پر مفرد شته مفرد استعمالي جمع استعمال نو د قوم دا د کې هم ته دوړه راوړل شي د عاقل جمع مکسره د پر دوړه راوړل شي او د اسم جمع د پر هم دوړه راوړل شي او فاعل چې مؤنث وي خو غیر حقيقي په مقابل کې بل مذکر نه را غیر حقيقي تسویل کنه مؤنث لکه شمس په مقابل کې خو نشته مذکر نشته کنه نو د شمس غیر حقيقي مؤنث ته نو د پر هم ته جایز دي قرآن پاک کې دا هم راغلي لکه طلع الشمس او مؤنث راوړل شي طلعت الشمس یو بل مسله ځکه سلورمه یو ختمه شي خبره سلورمه قاعده ده فاعل حقيقي مؤنث وي لکه د شمس چې فاعل وي او حقيقي مؤنث وي خو لیکن د فعل او د فاعل په منځ کې نه شمس نه غیر حقيقي دي حقيقي وي چې هغه په مقابل کې مذکر راغلی لکه فاطمه دا حقيقي مؤنث ته کنه فاطمه او تای تنیس پکې راغله دا حقيقي مؤنث نو چې کله فاعل حقيقي مؤنث راشي
خو د فعل او د فاعل په منځ کې فاصله وي د فعل او د فاعل په منځ کې فاصله وي نو بیا تا د پر جایز دي چې دا اوله صيغه راوړي د مذکر راوړي که مؤنث راوړي. اوس درته مثال درکوم لکه قرأ فاطمه په دې کې فاصله نشته زه فاصله پکې قرأ اليوم نن ورځ کې اوله فاطمه قرأ اليوم فاطمه فاصله راغله کنه فعل او فعل په منځ کې فاصله راغله کنه کومه فاصله ده کم شي پکې راوصف اليوم پکې فاصله راوصف نو ته دا قرأ اليوم ویل شي او بل قرأت اليوم يوم فاطمه دوړه ویل دا سنوي چې دا څلور قاعده د یاد نه وي نو چاته وایي چې راته مؤنث ته پر مذکر راوړي یا د ورته چې مذکر د پر د مؤنث فعل راوړي دا جایز دي دوړه د څلور قاعده تاسو یاد ساتئ. دا سبق په دې باندې ختم شو خو لیکن ودرېګه د دې معنا وکړه په عربی کې اسم ظاهر زرا وړه فعل لپاره زید په اردو کې به ځوان ته عربی کې وای زید گیا معنا درځي ذهابات ذهب زید زید گیا ذهب زید حامد نے مدد کی تو حامد نے مدد کی مدد دری نصر حامد تو عورتیں کامیاب ہو گئی ہوئی عورتیں کامیاب ہوئی کامیابی ته توخه نجح اوله صيغه مې درته خو د لګوره چې ور وای نه لګ کامیاب ہوئی عورت نساء پہلا فعل څوک راوړي که پہلا فعل راوړي نجاحا مې درته ویل نجحوا نساء نجحوا خو د مذکر نجحت نساء نجحت النساء غلط شو ګره کو جرمانه کوم دي تو دو مسلمانوں نے مدد کی دو مسلمانوں نے مدد کی مدد خو دلته کې درته ترجمه کړ دو نصر مسلمان ما خپل اندر دي ته مسلمان نصر مسلمان نصارا مسلمان نه فعل مذکر واحد راوړ واحد براوړ نصارا بنوای نصارا به ما درته کوم مصنایو ک جمعي کنه نو ګولې د دماغ ګډ وډ شو کې نصر مسلمان او ان عین आवाज درنه ير شوی دی د تسنیه आवाज دی ان او عین مرفوع आवाज ان دی دلته مون مرفوع راوړو کنه فاعل هم مرفوع نو ان आवाज ور سره لګوانو مسلمان دو کافروں نے مدد کی نصر کافرین خو نشوي لکه ځکه چې هغه منصوب او مرفوع غده یاد به کنه دا وزونه درنه ير نشي د تسنیه وزونه ان عین او د جمع وزونه اونا اینا او د مؤنث آتن دا وزونه درنه یاد نه چې کله ته وای چې مرفوع راوړه نو تا مرفوع دلته کې دا आवाज سره راوړي ډایرکټ اسم ظاهر دی واخر دا وانه